تیر ورځو کې مې چانه پوښتنه وکړه مالکه واده دې کړی دی او څومره موده شوې 3 کاله ما څوک دې کړی ده وی بس ډېره مې خوښه وه خدای راکړه نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډېره خوښه وه که اوس دې ډېره خوښه ده ویل نه د واده نه مخکې مې خوښه وه اوس دې خدای په توپه ولګوي تاسو خیال راغی د دنیا عشق او مینه هغه دا شی دی چې وخت تېرېدو سره بیا وایي اوس دې خدای په توپه ولګي یا ورپسې مړ کېدو به عرض مې دا و چې د الله سره مینه هغه ده چې هغه وقتن فوقتن زیاتېږي مولانا مدني رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کې چې حساب او کتاب کیږي نو الله به مونږ ګورو نو هغه چې حساب به الله په خپله چې کوي نو هلته به 2 قسمه خلک مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخې ته به حجاب وي الله به ورته ځان نه پس پرده به سوال و جواب او نیکانو سره چې حساب کوي نو بې پردې به سوال و جواب نو بیا طالبانو ته وایي چې د دې داسې مثال دی چې واده وصل چون شود نزدیک واده وصل چون شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې دی هغه نورم تیزیږي لکه یو بیا ورته دا ووایي یو عاشق د یو ملا نه تقریر کې واورېده چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات قبر کې تا چې قبر کې کیدي او خلک درنه لاړ شي او ملایکې درته راشي نو د رسول الله تصویر به ورسره او درته به وښیي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده وه نو دی ورته وایي چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کر دا مې اورېدلي چې په قبر کې زما د محبوب تصویر ښودی کېږي نو زه د اجل انتظار کوم چې خدای زر مرګی راوله چې مړ شم چې ویې ګورم اوس مونږ تاسو ته که زه ووایم چې قبر کې د رسول الله انتظار کیږي چې د جمعات نوځي خدای ټول مړه کا امین به پې وکړئ دغې وجه دا ده چې هغه خوند باندې ته پوه نه یې که نه هغه مزه تا لوستې نه ده هغه مزه تا سکلې نه دې سړي دا مزه ورته پته وه چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اوس نبی هغه سټډي کړی هغه معلوم کړی نو اجل کی اس لیے هم انتظار کر زمونږ د جمعات کې حافظ صاحب و دې جمعات نو ما چرته تقریر کې ویلي چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي نو ده ته مې وویل چې جنت ته خوښ ته ویل ډېر مې خوښ ما الله دې چرته په جنګ کې شهید کا نیغ جنت ته لاړ نو هغه وخت کې خو یې غږ ونه کړو خو بیا راپسې کور ته راغی وی چې ما بېګام ټوله شپه تېره کړې وه چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه اورې چرته هغه چې په قسمت کې و نو رښتیا غریب شهید او بې ګناه قتل کړی حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې اوده کېږي او دا دعا وکړي خدای ماله په دې کټ پوزي باندې مرګ مه راکوه ما چې مړ کې نو ما په جنګ کې شهید کا که دا سړی په دې کټ پوزي په خپل مرګ مړ شم قیامت کې به الله د شهیدانو په ټولي کې ودرې خالي په دې نیت باندې خبره ټوله دړه ده د ظاهر ډنګ ته کور نه ان الله لا ينظر الى صوركم الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري ولا ينظر الى اعمالكم او نه ستاسو عملونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم هغه ګوري ستاسو زړونو ته چې ستا پړه کې زما متعلق څه دي اوس خپل زړه ته وګورئ چې زمونږ خلکو پړه کې د خدای متعلق څه دي زمونږ په زړه کې د صحابو متعلق څه دي زمونږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه دي زمونږ پړه کې د اهل بیت رسول متعلق څه دي د خپل ځان ته وګورئ پړه ته وګورئ خبره ده نه خبره د ظاهري ډنګ ټکور نه ده او نه د ظاهري روپ ته دړه عزیزانو زمونږ زړه پلیت دی مردار دی امام غزالی رحمت الله علیه رورو احمد غزالی به دی امام غزالی پسې منځ نه کولو امام غزالی لاړو مور ته شکایت وکړو چې دا زما رور ما پسې منځ نه کوي دا خلک به څه وایي مور راونیو احمد غزالی چې بچیا ولې ورپسې منځ نه کوي رور پسې وایي زه هغه سړي پسې منځ نه کوم چې د چا زړه د حیض په وینو باندې ګندی د حیض په وینو څنګه ګندی وایي دی ولاړ په منځ کې کتاب یې شروع کړی دی او د حیض باب لیکي نو په منځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي نو دی وجنه زه د پسې مونځ ما چې درته وی خبره دړه ده احمد غزالی هغه ټاپ ته رسېدلی و چې رور پسې په مونځ ولاړ دی او بیا نظر د ملا نه نیغ وتی دی او دړه په هغه سوري کې لګیا دی ګوري چې دې ځای کې څه شی تا ته زه مخکې ولاړ یم په مانځه تاسو په ایمان وایئ چې دا به هم درته پته ولګي چې زما کله اودس نه او درته مخکې ولاړ یم نو تاسو پته لګولی شي چې دی بې اودسه ولاړ دی روټي خلاصو دا پته لګولی شي دا ملا بې اودسه ولاړ دا پته لګولی شي چې دې ځای کې سهوه شو دا ټکې پرېښو دا یې مخکې وویلو دا یې وروسته وویلو په دې ډبې یئ
نو زمونږ مونږ وای تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں چیڑه دی بتخانه ده نو تا ته په منځ کې ملاویږي د احمد غزالی نظر د امام غزالی د نن د زړه په نقطه کې لګېدو ورپسې ولاړ په مونږ تاسو به وایي چې داسې خلک هم تیر شوي دي چې دا پته ورته لګېده او داسې تیر ما لیدلي بیا یې چې چاته ښودلي مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله تعالی وتبارک مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ته وایي چې یاره د کشف یو جلک پکار دی وای راځه بوتله جمعات ته بوتله دی جمعات دروازې نه چې ننوتي دي په دې مخې ورته لاس وال چې لاس والے دی ول ګوره اوس په جمعات کې چې ګوري څومره خلک څوک سپي دي څوک مږي دي څوک بیزوګان دي څوک میلوګان دي په مصلی چې ولاړو د خنزیر په شکل بیا ورته په مخ لاس وال ول ابي یقین آ گیا ول اسه ول چلو میرے ساتھ بیا دیره ته بوتلو په لاهور کې چې دیره ته ټانګې نه کوشو بیا ورته په مخ لاس والو ول دیکھو علامه افغاني وای زما د خدای په ذات قسمی چې د دیره ته می کتب د هر قبر نه د اور لمبې راوته تم زړو ماته تاسو کو چې حضرت دا علم تاسو څومره موده کې زده کړی ماته وی چې یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا ہے 40 سال اس علم کے لیے میں نے محنت کی اللہ نے مجھے دکھا دی اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں میں 4 سال میرے ساتھ رہیں 4 سال میں یہ علم میں آپ کو سکھا دوں عزیزانو دا د دنیا واقعات دي پستر ګولې دلې شي دا ورته پته لګېدلې ده یو سړی راو دا سوکت چوکت ورته دا سوکت مرګرو ته وی چې سړی ژوندې دی او ځان ته دیندارم وی او دې ژوندېم خودنه په ژوند ایمان سلب شوی د ایمان نشته دی به بېمانه د دنیا نه تیریږي فلحال دلته یو بزرګ دی فلحال تیر ورځو کې ما ته وی چې په لار روان یم څوک راته سپي ښکاري څوک راته څه ښکاري وی خدای ته مې دعا وکړه چې دا خبره ما نه لرې که نو یې څو ورځې وشو بد شوی یم دلته خبره د دې ځای ده د دې ځای ماما دړه ده دړه نن د ټول ملک ړه وګورئ څه دي پکې څه په عظیم قهر اخته یې څه نه څه قهر در باندې نازلي اوس اسملای ماتې شوي دي په پاکستان کې صاحبه بس بل ویر نشته اسملای ماتې دي او اسملای مات زمونږ د پېښور اسملای ماته نو دې څه ملک ټیپر کړی و چې اسملای ماتې دي دا خو خدای دې داسې ماتې کړي چې کینې شي او غوښې سپي وخو داسې دې خدای ماتې دې رزینو ته ګورئ تاسو دا سویمه جمعه ده چې زمونږ د جومات کې اوبه دې رزینو ته ګورئ مس نه کېږي دا اسملای وې که دا سرکار و دا عمله وه دا اسملای کم اسملای او کم حکومت چې جومات له اوبه نشي مهیا کولی خدای دې هغوی په ښځو وشرموي په لورو دې خدای وشرموي او شرمېدلي دي او دله په څه پوهېږي یو سړي په کونه ونه زرغونه شوه په کوم ځای زرغونه شوه اوی جوماتونه سیم تاسو سر خوړلی په کونه یې ونه زرغونه شوه خلک ورتل په کونه دې ونه وشوه ویل خیر دې سوري لاندې بیا کښېنمه د دې سن طلاقو په کونه ونې شوي دا رزیل قوم به بیا سبا ګورئ چې پرتګیستلي به دې خلکو دپاره بیا په سړکو باندې منډې و دې رزیل قوم بیا به درته تماشې دې خلکو له صاحبه د کربلا واقع کربلا ته ګوره او دې قوم ته ګوره هغه ورځ مې شیعګانو ته ویل مال امام حسین ته ګوره ستاسو د شکل ته ګوره کښېنئ خدایم بیخ بنیاد و باسه خو یو ارامتوب دی پې لګیایي یا حسین شاه حسین یا حسین شاه حسین کوم چې درکې غوړ دي هغه ټپ ځان له نه ورکوي ملا درکې ټپ ځان له نه ورکوي مورمړي پلاربني م رایسار کړي او کمیس هم تیزته یا حسین شاه حسین دا لس ورځې سینه وهئ به جوړې جنتیان شي خدای بیړه غرقه که ستاسو امام حسین سره څه کار او زمونږ امام حسین سره څه کار مونږ کې غیرت نشته کم سړي چې ښځه بربنډه بار ګرځي په پختي ګدلئ تاسو وایئ په ایمان چې په پختي ګدله ته مونږ چې د چا لونه بربنډې بار ګرځي دا په پختي ګدلئ نن ستا ملک ټول دله دی ته د امام حسین نامې دلته راشه چابړي فروش درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي رشکو والا درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي هغه هم هغه دونه تل چادري ور په سر کړې ده چې ګورې په سره کې بربنډه ځان سره رشکې چلی مونږ دې قوم سره واسطه ده د دې قوم امامان یو د دې قوم نکاحونه تړو او هغه یو کابلی ملا هم د یو اجړا جنازه یې کړې وه نو مولیانو راونیوو چې د اجړا جنازه خو نه کېږي تا د ښځې نیت تړلی و که د سړي هغه ویلې په حرام کښېني ښځه او نر پکې نه و او نه مې نیت تړلی خو ما دا نیت وتړلو چې یو منبوس او په اروا د دې دوس الله اکبر خلکو مې وی چې الله اکبر ویل مال چې خښوئ یې ګرمي ده
چې کار خلاص دي جنازي دي یا د دې نکاحونه دي اول ستاسو نکاح چې په ایمان وی تړلی کېږي اوس درنه تپوس کوم ستا نکاح تړلی کېدو ته هغه وخت کې څه لفظ ویلی و یاره که لفظ تاسو له درځیم نو دا ګیره کالوم ملا ورته داسې بند جنان هغه لکه چلی هم بنګ بنګ وکړي هم بنګ بنګ وکړي ځکه چې هلته ډمتوب قضا کېږي ښځې هم په ګډا دي نران هم په ګډا دي هلکان هم په ګډا دي بوډاګان په وریجو اخته دي صاحبه دا سنت یې ورته والي دي مړی ترې قضا کېږي نکاحونه څه کوي نو کابل استاذ ته مې وویل چې هلکه ته نکاحونه هم داسې تړلی وه خدای په راستۍ که مې تر اوسه سم نکاح مال څه کې ویل ورته یم چې دا خره مې درکړه څنګه چل کې هغه مو ناري کې زه یم چې مبارک شه نکاحونه هم خوار جنازې هم خوارې امامت هم خوار زه د داسې خوار ساتلی یم په جومات کې چې د اختر مونځ څومره اهم مونځ وي د اختر په ورځ یې ولاړ یم او ته راپسې ولاړې او نیت کې مې دا چې دې خنزیر خو غوا اغستې ده او دا سرمن به یې ماله نه راکوي نو خدایه چې د ده مونځ خو ما پسې ونه داسې ده که نه د اختر مونځونه مم تباه دي قسم په خدای چې دا د جمعې مم تباه دي په روجو کې تراویح مم تباه دي پیجي دی چې مخ راواړي او دعا کوي ټول ورته دا سپېره ناست دي دوی کې به څه درک لګي کور یې وران شه دا خو چندم جوړ خواره ده نو لګیا یي مخکې سر شڼۍ را شڼۍ خو دا نیت نه یې دی کنه دا خلک دی واقعي دا قرآن واوري آرام کینی خبره د دې ځای دې ځای ته الله ګوري چې زما متعلق په دې ځای کې ستا څه دي د امام حسین په دې ځای کې الله او د الله حکم د سر پرې کولو په ټیم کې بی بی زینب ته ووایي ویې که نه چې الله ویلي دي چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی د خدای حکم دی چې زینب ته به په کور کې ناسته ځان به بې پردې کېنه زما سر به اوس پرې کېږي او ته که د خیمې نه بار راووتې نو خدای به یې سزا درکړي جنګ خو په پاکستان کې د غلام اسحاق او د نواز شریف جنګ نه و د غلام اسحاق او د نواز شریف جنګ تاسو په ایمان ووایئ چې د دوی جنګ د قوم دپاره و د دوی جنګ د دین دپاره و د دوی جنګ د مذهب دپاره و جنګ یې دی له چې زیات مګلې شوي دي او په ما کم دي نو تا نه یې راکوزومه چې ځان زیات غوړ کم خبره د تیلو وه ملک نه څه جوړ نن د دې ملک څه انجام دی سیاسي اولیاء پکې راپاسېده چې تاسو په پیغمبرو د خدای حکم حی علی الصلاة د چا حکم دی او حی علی الفلاح د چا حکم دی هره ورځ د خدای 15 اوازه درته په جومات کې کېږي 15 اوازو له جومات ته نه راتلې د خدای په اواز او لیډرګي او لیډرګۍ ویلیو نو لانګ مارچ ته لکونه خلک تیار شوي خو ښځو او سړو ویلیو که نه ما ته چا وی دا تاسو پکې څه کوئ ما وروره چې اجراګانو سره م ټول عمر تېر کړی اوس یې ښځو سره تېرو لکونه خلک د لیډر په اواز باندې په لانګ مارچ کې تیارو او حی علی الصلاة او حی علی الفلاح د خدای اواز دی د خدای کور ته نه راځي تاسو بخنه تاسو جنت تاسو د عقل خبري دا قوم او جنت زما چې ورځ تېرېږي د ثوابه په لیوني په خبره مې ایمان زیاتېږي ما ته له بجلیګر ملا ته یې مالاو ویل دا لوی لوی چغې چې وهي هغه ته مال خو زه یم ویل دا تبر ګوري صادر نه یې راوویستو په دې تبر به دې کېمه کم که دې بیا چغه والې جنتونه مې ټول ټوکړې ټوکړې که جنت نشته او په دوزخ کې مې سیخ والی دی خلک راته راوه چې راځي چې د جنت نوم ومنې دې قوم له خدای جنت ورکړي اوس دا لانګ مارچ و څه دپاره چې الیکشن وکړه د امام حسین لانګ مارچ د مدینې نه کوفې ته او کربلا ته لانګ مارچ دې دپاره چې یزیده ته د قرآن د دفعاتو منکري قرآني احکامات د خپو لاندې پیمال که نننی پیدا شوی بچیم در باندې قربانوم خو والله که دې پرېږدم لانګ مارچ امام حسین هم کړی خو هغه د قرآن دپاره او د دین دپاره او د خدای دپاره لانګ مارچ تا دې دپاره کولو چې الیکشن وکړه بس ورځې دې ډېرې وشوې دا ټټو لږ مونږ ته راکړه چې مونږ پې سوارې خبره د ټټو ده لکه مونږ چې واړو چېرته خر به م ګیر نو په خره به لمبر په لمبر سورېدو نو چې داسې سمندې به لاړو نو ملګري ته مې چې کوشه که نه یار بس تا ډېره چانټي وخوړه چې اوس مونږ پې لږه چانټي وو چانټي پېژنئ زرونه خوځوئ لکه دا هغه د ربړ بوت نه دا د ربړ بوت تاسو خیال راغی کوشه چې زه اوس لږه چانټي پې وخورم خبره د چانټۍ ده الیکشن اوس الیکشن کې به څوک راځي بیا به څوک راځي دغه کروڑپتیان اربپتیان خانان نوابان اربابان دغه قوم به غلامی
دا تالی سټ به مرګ منډه وای ورته لارې به ورته جارو کوي خزو ډیټسنې به ورته بوزي را بوزي په یو شپه کې به یو کروڑ روپۍ تقسیم شي په کلو باندې او دغه نوابان به بیا راشي خبره خو د دوی نه باروزي نه اوس مونږ چې چغې وو چې خدا کې زمین پر خدا کا نظام نو تاسو په ټول پاکستان کې د خدای ځمکه ماته وښایئ خدا وی کنه چې خدا کی زمین پر نو په پاکستان کې د خدای ځمکه وښایه نو په هغه ځای به د خدای نظام راولي ویونکي هم دروغجن دی ځکه چې د خدای ځمکه نشته په پاکستان کې ځمکې خو یا د سند د وډیراو دي یا د پنجاب د وډیراو دي یا د صوبه سرحد د وډیراو دي دې تنګي کې یو خان دی 9000 جریبه ځمکه 9000 جریبه دلته زمونږ یو خانو په دغه علاقه کې 11000 جریبه ځمکه نو چې ماته دا پته ده چې په پاکستان کې د خدای ځمکه نشته او زلمه چې خدا کې زمین پر خدا کا نظام نه دروغجن نیمه تا دوکا کوم نه مکه هټول تاسو قبضه کړی دی خدای لم پریخي ته دی اوس بیا خبره ده چې خدای دې ورمیګ مات کی او درنیوالی بل لې پری دی په تخت ناشته کرسۍ کې ناشته لندن کې ناشته امریکا کې ناشته جرمنی کې ناشته سیل لتل سره د بلبلې او اسرائیل علیه السلام درشي او میګ دی مات کی ا جدا خبره ده او خدای دې سکاله کله کوي په رضا ته سړی نه پری ناګهانه دې طلاق لکوي اے عاقل وګولي سماتا مرګ نه پری دي سړی خپل رضا تا دا رضا ستانه ده اے عاقل وګولي سماتا مرګ د اجل سوار پتخ بدل راشي ناګهانه بتالاشي وایم تا دا پتخ ناشته غړ دې ځنه دیونی ناګهانه هاي سچلو شول که هاډ ډاکټر چې را خبرې دوه د بیړی د پلارم غرق لندن ته ځي امریکې ته ځي بایپاس کې دی بایپاس ته مو خدای پری دی نه دا بایپاس ته ځي لندن ته یو سړی دلته مړ دی 13 ورځو کې 2.5 کروڑ روپۍ داغه د لپ اپریشنونو لګېدلې وي 2.5 کروڑ روپوم بچ نکو بایپاس اپریشن ته واچولو چې ډاکټر ورنږدې کېدو بیا ته ساوت و اے عاقل غوګلی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېرې مات کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبرابۍ نه لیدل هیچا تا داسې به روانو الله د دې خلکو د اتلم په لار لیدلې ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبرابۍ نه لیدل هیچا بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا تا په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا نو عارضي طور خو د خدای ځمکه نشته په پاکستان کې چې ته په د خدای نظام را خو ټول تاسو نیولې دي نو په کوم ځمکه به د خدای نظام راوړي اوس چا چې د خدای ځمکه نیولې دي ټول بي دي نه دي هغه ټول د خدای غلا او د خدای ګڼکپان او د خدای منکر دي نو هغه په دې ځمکو د خدای نظام څنګه راوړي دا چرته خوبم ګوري خوب په پاکستان کې د ووټ او د جمهوریت نامه وي نو په پاکستان کې به اسلام راشي اول زه د مولیانو نه پوښتنه کوم د ځان نیم کوم ځکه چې زم په دغه چې په اسلام کې د ښځې ووټ او د ووټ په ورځ تاسو د ښځو حال ګورئ اسلام کې خو شورا ده و امرهم شورا به د ښځې ووټ خو څه کوي چې د جاهل ووټ هم نشته د قمقل ناپویه په ټول کلی کې په ټول علاقه کې به یو کس یا دوه کسه به داسې وي چې به قابل د ووټ وي ټول کلی او علاقه قابل د ووټ دم نه افه څه پوي نو اوس به بیا میله ګرمیږي او دا لوی لوی وډیره چې دی هغې به راوځي د هغې خو پروا شته نه کربونه ورسره دي پدمونه ورسره دي راوبځي او مونږ ورته د منډۍ چیله ښکارو بس خرید بم کی او بیا بم دغه خلک راشي کته بیا بدلی شي بل روپ کې براشي نو نه د دې ضمیر شته او نه د قوم ضمیر شته خدای پوهیږي چې پاکستان الله کم قهر له ساتلی دی او کم عذاب له ساتلی دی او په کم رنگ به تبا کوي امریکا نن په دنیا کې یو عظیم طاقت دی تاسو ګورئ په امریکا عذاب راغلی
سیلابونه پې راغله امریکې نه شو ټینګولی سونه خلک یې یوړه د خدای عذاب خدا سي په روس کې ورشه وګوره عذاب راغلی دی الکانو ته چې روټۍ نه میلاویږي د الکانو چکلې پکې جوړې شوې څنګه چې د ښځو چکلې وې دلته داسې په روس کې د الکانو چکلې جوړې شوې چې روټۍ پورې هري په مصر کې وګورئ په بوسنیا کې وګورئ په اسرائیلو کې 150 چکلې د ښځو جوړې شوې دوبۍ له د 15 ورځو په ویزو باندې فارنر ښځې راځي اوس چې هر څه به کېږي 15 ورځو کې چې لاړې شي بل جاز راشي اوس دا خبرې تاسو ته څه پته چې دا سرمایهدار چې دی د ملک کې څه کوي دوبۍ او قطر او دوحه او مسقط او دا اسلامي ملکونه دي په دې کې چې کرکټ میچ کېږي ستا د ملک سربراهان سره د ښځو سره د لوڼو ورځي او ورته ناستې او تماشې کوي نن هغه خلقو ته به دا قوم بیا ټوکری ټوکری کوي لاړه یو خوا مخ نیولی دی او بل خوا سر نیولی دی خدای خبر چېرته به ناست اوس نور راله هغې وایي چې مونږ انصاف ځان ستړی کوئ ما دا ملک کېږي نه کم قومونه چې په خپل حال بدل نه کی الله د هغې حال نه بدل کم قوم چې په خپل حال بدل کی د الله ارادې ورته متوجه شي او د هغې حال بدل نو زمونږ هر څه فراډ او دوکه ده اول زه جومات کې ناست یم په محرم کې چې لسم باندې تکیر پوخ کې او ما ته جومات ته راولېږي زه خورم که نه تاسو جومات ته څه لیږئ که نه یا حلوا پخه کې زه خورم اوس په کار ما ته دا دي چې زه تا په جومات کې راونیسم او په دې شونډو دې په سپېړو ووهم او دا شونډې در باندې وپړسم چې دا کیر دې ولې راوړو تاړه کې دا فرض کړي دي چې دا محرم منل جو دغې ته وایي چې په دغه ورځ کیر پوخ نو تا او شیعګانو کې څه فرق دی محرم مناول دې ته وایي چې کوم قانون دپاره اهل بیت رسول ښځې او بچي قربانۍ هغه قانون دپاره به تم